مونږ ته پته ده چې د حکومت مونږ ته سترګې ښې نه دي که نه مونږ باندې به ایف آی آر هم کېږي مونږ دا مطلب د سزاګانې هم راکړي سروس اف ټرمینیشن هم پکې راځي خو دې له مونږ غاړه ایښی ځکه چې مونږ د پلار نیکه جایداد چاته داسې نه پرېږدو افسران او د ایم پي ایس چې کوم دي نو دوی خپل کسان په مایبړي چې برتي کوي لیکن مونږ په دې باندې یو دغه ته هم تیار نه یو او دې لپاره مونږ هر قسمه قرباني کوو د اختر نه وروسته به انشاءالله مونږ ډویژنل سطح باندې جلسې چالو کوو ها کدبونو یقینا چې د وخت کې زه د مردان پریس کلب په ودانۍ کې موجود یم چېرته چې د ځمکو مالکانو یعنی لینډ اونرز دغه خبري غونډه کړې ده د دې نه مخکې هم دي مختلف وختونو کې احتجاجونه کړي دي او د دې په علم کې راغلی دا څنګه چې تاسو ته هم علم دی چې صوبایي حکومت د مختلفو لاسپور یا د نوکرو اعلان کړی دی په دې باندې د خفګان ښکار دی لږ راسره زموږ کتونکو اورېدونکو سره ځان متعرفي کوي او بیا راته ووایه چې را کم غوښتنې دي که دا عملي کېږي نه مخکې بیا تګلاره سي بسم الله الرحمن الرحیم زما اشفاق احمد خټک نوم دی او د صوبې جنرال سیکرټري ما د کې پی کې جنرال سیکرټري د لاسپور اسوسییشن د خیبر پښتونخوا زمونږ کومه مسله چې ده د لینډ اونرز هغه ملازمان دي چې مطلب د حکومت ته خپلې ځمکې ورکړي دي او د کروڑه روپو ځمکې ورکړي دي لکه موږ چې د مردان د پریس کلب کې ولاړ یو نو که دې نه مخکې لغون د په دې روډ باندې زه کوم سکولونه خلکو ورکړي نو زه یم دلته په لکونو روپو مرلم نه میلاویږي که نه میلاویږي د هغې موږ سره حکومت اګریمنټ کړی چې یاره موږ به پې تاسو ته د کلاس 4 نوکرۍ درکوو چونکې په هغې کې فیصله راغله د هغه والا د سپریم کورټ او په هغې کې داسې خاص وضاحت هم نشته خو د افسران او د ایم پي ایس چې کوم دي نو دوی خپل کسان په مایبړي چې برتي کوي لیکن موږ په دې باندې یو دغه ته هم تیار نه یو او دې لپاره موږ هر قسمه قرباني کوو د اختر نه وروسته به انشاءالله موږ ډویژنل سطح باندې جلسې چالو کوو په هغې کې به موږ خپل څومره ملازمین چې دی کې دا اویرنس اچوو چېرې مطلب دی که وخت ضرورت رالو تاسو به څه کوئ طالبندي به څنګه کوئ دغه به څنګه کوئ پوه شئ حکومت مونږ ته پته ده چې د حکومت مونږ ته سترګې ښې نه دي که نه مونږ باندې به ایف آی آر هم کېږي مونږ دا مطلب د سزاګانې هم راکړي سروس اف ټرمینیشن هم پکې راځي خو دې له مونږ غاړه ایښی ځکه چې مونږ د پلار نیکه جایداد چاته داسې نه پرېږدو نو انشاءالله مونږ به په دې باندې دغسې جدوجہد کوو او اخري ستاسو په وسادت باندې زموږ چې کله څلورو ډویژنو په سطح باندې پروګرامونه وشي جلسې احتجاجونه وشي که نه چې مظاهرې هم وشي او حکومت مونږ سره کېناستو سمونږه مطلب مذاکراتو نه شو څه کامیابۍ پرې لا نه نو د هغې وروسته موږ فوري طور باندې بیا په صوبې کې مطلب دی چې احتجاج شروع کوو د صوبې پروینشن اسمبلی مخې ته هلته موږ احتجاجي درنم کوو جلسې جلوسونه به هم کوو روډونه به هم بند او سکولونه به هم تاله کوو هر څه به کوو ها کله مو څنګه چې ستاسو د دغې اتحادیې د مختلفو واکمنو عهدیدارانو خبرې اورېدې د دې یوازینۍ غوښتنه دا ده چې کوم موږ د پلار نیکه جایدادونه یې هغه هم ورکړي دي په دې خاطر چې زمونږ نسل یا موږ به په روزګار شو دا کروڑونو روپو ورکړی شوي جایداد مالکان نن در په در خاورې په سر ګرځي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې تاسو د موږ سره شوې وعدې عملي کړي بل اړخ ته د صوبایي حکومت لخوا ویل کېږي چې موږ ته د عدالت لخوا دغه حکم شوی دی چې موږ د دغه کسانو اغستلو ناغړه وکړو دی دا هم ویلي دي که حکومت زموږ سره په دسترخوان ناسته نه کوي صلح اړخ ته تګ نه کوي لکه بیا دلته د وینې بهېدلو ته ضرورت شي نه هم موږ به د دغې نه ډډه نه کوو د نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ ډېره مننه